نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درود شریف شوصر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. عزتمند اوریدونکو د مونږ کې چې مونږ کوم الفاظ وایو د دې د الفاظو مفهوم او ترجمه د هغه ذکر کېدو تیر جمعه مونږ د ثنا معنا کړی و چې کله مسکون کی الله اکبر وای او لاس کوتړي د نوم د لاندې نو اول ثنا وای په مسکی پړمبی رکعت کې نو سبحانك اللهم پاکی د تعالی یا الله وبحمدک او تعریفون دی تعالی را وتبارک اسمک او برکت والدی نمستا د الله د نوم دومره لوی برکت ته چې حدیث شریف کې راځي چې لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله ینه چې ترکما د خدای پاک نوم د زمکه په مخ باندې اغستې شي او دې ویون کی وی نو تر هغه پورې با قیامت نه قائميږي نو د الله پاک د نوم دومره لوی برکت چې د دې کل کائنات د قیام سبب دی چې دا به تر هغه پورې قائم وي کومه پورې چې د الله پاک نوم غسته کیږي او کم شی باندې چې د الله تعالی نوم ذکر شي نو برکت ورپکې پیدا کیږي نو کور نوزی وتون کې څه ضرورت لپاره او د خدای پاک یاد مور سره وکي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله وی نو یو فرشتہ اعلان وکي چې هودی تا او کوفی تا چې په کمکار پسې زی بس دا غي ستار رهنمایي وکړې شو ها یا ته په هدایت او رهنمایي هوتا تا شوی چې هر ټیم خدای پاک یادای خوشاله شي یا ته دعا کوي چې خدای پاک ته مخ رڼا کا او په هر کار کې د خدای پاک رهنمایي وکا او استاد ذمہواری واغستې شو ترکمه پورې چې دا انسان واپس کوړه نه راغلی دی په حفاظت کې نو دومره لوی د خدای پاک د نوم برکت ده ها بیا چې را نوځي او دا سه د وته پټیم کې چې ایت الکرسی وې نو 70,000 یا 60,000 فرشتي هغه د مغفرت دعاګانې کوي د انسان لپاره او تر کوته د واپس راتلو پوری د په حفاظت وي نو د ایت الکرسی شروع د الله د نوم نکیږي او اخوا پکې ورپس صفات او دا دومره لوی فضیلت چې د آیت الکرسی ته حاصل دي نو چې دا دیتا د سورۃ البقره وجه زړه وایل شوی دی نو دې کې جون پروت دی د دې ربط او اسراز او رموز اغا ماره کاټ کړی ما سره شته په کې ارسلی کلی شي وی نو دې کې جون پروت دی حیات ته ورپکې الحي القيوم د حیات ذکر پکې شوی دی الله پاک نو دا الله تعالی نوم ډیر لوی برکت والے نوم دی نو تبارک اسم قدر دی خبر اقرار دی پکې چې موږ منو چې ستانو برکت والے دی نو دا وریځ باران نه کو خو چې خدای پاک نوم به کې خو دې شنو باران یو کو زمکه زرغونه نه کوله خو چې خدای پاک نوم به کې خو دې شنو سې وکړه زرغونه شروع کړه هر شی بندو خو د خدای پاک انوم چې په کې خو دې شو نو کولاو شه هغه برکات او اسرار او رموز هغه دغه افتتاح وشور دي سره نو دا بیا دلائل الخيرات درود شریف کتاب دی نو په هغه کې دا د یو درود شریف مفهوم دی لازمه کدا سیوا
نو چې ستا نوم به کې ښودی شو نو قرار ول راغی او داسې او داسې چلو شو داسې او داسې. نو د هغې نوم په خاطر په پیغمبر علیه السلام باندې خدای پاکه د رحمتونو نزول او د برکتونو نزولو کې دا د هغې مفهوم دی. نو وتبارک اسمک برکت والدی نوم ستا دروازه دې بنده کړه د خدای پاک نوم دې واغست نو وی دا شیطان نشي کولولی نه د شیطان یو ملګری دا کولولی شي. ها اوس پر شیطان دومره لوی زور ده چې په مشرق کې نو مغرب کې وسوسه یو سړي ته ورچولی شي خیر له خرابولی شي او که مغرب کې نو مشرق مشرق کې نو مغرب دومره پاغه کې زور دی. ها دا چې د خدای نوم دې په واغست شیطان یا یو لوخي هغه دی نو په کلمه باندې پای باندې څه شي کېده نو شیطان ایله خواله نشي راتلی که یې سم نه داسې یو دوه شیزونه وګوره داسې پکې ده. ها یا یو شی چې یې الټه که خالی اوس خو زمونږ لوښي دغه شان دی نمایش دپاره پراته وي که نه خالی او بس شیطان پکې لوبي ویروي بس پوه شوې. نو د شیطان خلک وی لکه د پلاني د پاتې کېدو ځای وایي د سر سوري نشته زمونږ کورونه د شیطان د پاتې کېدو د سر سوري دي نن سبا. نو ولې چې د خدای پاک په نوم کې برکت دی او د خدای پاک د نوم برکت مونږ ته نه دی معلومه بس بیا خو څه خو به وي که نه دی لکه که د خدای پاک مینه نه او محبت نو بس بیا پکې وسوسې وي پکې خیالات وي پکې او څه وي پکې خو خالی نشي پاتې کېدی څه به پکې یو ګیلاس د هوا نه خالی کوي نو د اوبو نه یې ډک کړه. نو د شیطان د کور نه وباسي نو خدای پاک به بیا خامخا یادوي ورپکې بیا. او داسې ورپسې چې د دې تفسیر کوي نو خبره به ډېره اوږده شي بیا. نو په کار دا ده چې زمونږ هر څه دی د خدای پاک د نوم د برکت سره حتی چې مطلب دا دی یو څاروی د کور ته راوستې ښکرو له ونیسه او اللهم انی اسألک خیرها د خدای پاک د نوم نه شروع به هغې سره کوي. واده دې وکړو نو ښځې او خاوند هغه دعا بسم الله نه به څه کېږي شروع به کېږي. نو وتبارک اسمک دا پنځه وخته مونږ بیا بیا ځکه وایو چې مونږ ته یاد دي چې د خدای پاک په نوم کې ډېر لوی برکت دی او مونږ خو ګرځو په برکت پسې او هر سړی د برکت سوچ کوي او دې په دې نه پوهېږي د دې په دې معنا نو فایده ترې نه یې وانغستله. نو برکت والدې نوم ستا وتعالی جدک اوچت شان ستا هر سړی ګرځي چې زما شان اوچت شي بس د خدای پاک سره تعلق جوړ کا بلکې خلک کوشش کوي د خپل شان د اوچتولو لپاره چې د په خیال کې د چا شان اوچتي د هغه سره تعلق ساتي که د صدر وزیر اعظم پورې د وس کېږي نو هغه پورې څه ساتي دی که چا کره رشته کوي که چاله ورکوي نو شان والا خلک ګوري. بیا څوک هغه دینی اعتبار سره شان ګوري څوک مطلب دنیاوي اعتبار سره څوک دواړو سره ګوري خو به هر حال هر سړی دی په تلاش کې دی. نو پنځه وخته تا ته خدای پاک وایي چې بس شان غواړې نو ما سره دی بس میلو بشي ته او دې نه علاوه چې څومره شانونه دي نو دا یا خیالي دي ستا په وهم کې دي ستا په خیال کې دي چې دا ګینې یو شان دی یو عزت دی او مرتبه ده په حقیقت کې هغه سم دی او یا عارضي دي او زما سره داسې شان دی او داسې عزت چې هغه به په دنیا کې می او چې وفات نه پس به می بیا نور بس کېږي سیوا کېږي به خو د ژوند پورې ده د هغې نه پس خو چې تا څه کړي نو بس هغه به د سره بیا وي نو او خدای خبر چې تا پسې شاته څنګه شان والا خلک پاتې شوي چې د مرګ نه پس ستا شان لوی کړي او تعالی څه فایده درکړي پوهېږئ که نه هسې مطلب دا دی سار چای روټۍ خورئ یا اوس به چا خوړي یا به خوري ځان په خبره پوهې کوئ وتعالی جدک اوچت شان ستا او ولا اله غیرک ځکه ستا نه علاوه بل معبود شته نه او شان او عزت او برکت صرف د چا دا خو د معبودی که نه چې چا چې عبادت کېږي چې څوک خالقي او مالکي او رازقي نو دا شان او برکت ټول په ټول هغه له حاصل دی. خو مطلب دا دی د مرتبو د عزتونو دشمنانی د مرتبو د عزتونو سي حاسدانی دشمنانی نو خدای پاک مونږ ته ښوولي چې شیطان دی شیطان دوه معناګانې دي یو دا چې د خدای پاک د رحمت نه لري او یو دا چې هلاک شوی او زمونږ ډېر زیات خوښ دی شیطان زمونږ خوښ دی که نه
په ایمان وایه شیطان زموږ سره ډېر خوښ دی ولې کور نه سړی راوځي او دې دا دشمن نه پیژني چې په لار کې مې ونولي دا خو یا لیونی دی یا بېوقوفه دی چې بار روزي دشمنو ته ناست دی دی مړ کوي یا یې خرابوي عقیده عمل او د هغې باوجود هم دی کوشش نه کوي همداسې به څوکي چې ده په ذهن کې چې په لار کې مې دشمن دی او دی بېغمه روزي نو نه نو ته چې د کور نه راوتې نو څنګه بېغمه روتې بسم الله توکلت علی الله دې ونه وایې پوه شوې که نه نو دغه سړی چې بېوقوفه دی چې ده ته پته ده چې لار کې مې دشمن شته یقیني طور شته او بیا هم داسې بېغمه روزي هېڅ تابیا نه کوي یا هېڅ بې سره روزي نو چې دا ته په ذهن کې دا نشته چې په لار کې شیطان دی او د هغې د حفاظت په څه طریقه یې او دې خدای پاک نوم نه یادوي نو دا دغې نه سیوا بېوقوفه دی ها او خو په دې ملک نو که په ظلم نو شهید شو ها پوه شوې او خدای پاک به تپوس کوي او په دې به د نه خدای پاک بیا تپوس کوي چې دشمن وماره ته خو ولې نو تا د حفاظت څه کړي وو که نه او خو ستا هر څه خرابول ها پوه شوې چې هر څه نسل اصل هر څه دله تباه کړي شیطان دومره پورې چې کوم دی نو د هغه مشن دی ها نو دا شیطان د مرتبو د عزتونو دشمن دی ها دې سات په ساستار بدنامولو خرابولو چې عقیده دې خرابه کړي عمل دې خراب کړي او دنیا دې هم خرابه کړي آخرت هر څه دله تباه کړي نو هغه خدای پاک ویلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم د الله پاک سره د شیطان راټیلې شوي نه ها نو ګوره یو استاز خپل شاګرد ته څه ښیي چل ورته ورښیي چې تو داسې فلاني ځای ځې نو په لاره به مطلب دا د سپی مې پکې مخې له راشي نو ته به څه چل کوې نو هغه ورته وایي چې بس جولۍ به د کاڼو ډکه کړمه پخوا خو کاڼي وو او بس هغه سپی به پې ولم بس چې سپی خو ما پسې راځي نو وي نه که نه ته به داسې چلو کې د هغه سپي مالک ته به ووایي چې دا سپی رانه کورې که بس به ورته چې کورې شه بس ختم نو دا به ته کوم پورې لمنې ډکوې او کاڼي به ګورې څه به کوې څه به کوې یا یو استاذ نو شاګرد به یې چل کړی هغه خلک ورپسې راغې راویځغلو نو استاذ خواله راغی نو هغه خلکو ته یې ویل که څه چل دی چې دروانې کړې زمونږه څه چل به یې کړی وي ورکه زه د خپل شاګرد سره خبره کوم نو شاګرد ته یې وی چې رجلین دې منکسر نه دي فرار کوه جبل ته ستا وی سختې خو ماتې نه دي چې دلته راغلې خو بس دې غره طرف ته وتښته که نه بس هغه منډه کړه ها نا خلکو ته ما دا سره خبره کولی وتښتېدو زه سره څه چل وکړو نو استاد خپل شاګرد ته چل ښیي نو خامخا به الله پاک خپل مخلوق ته او د خپلو معتقدینو او عابدینو ته چل نه ښیي چې زما د دشمن نه به څنګه بچ کېږي نو هغه ورته خو ویلي چې زما دربار ته راځي نو خطرناک دشمن چې شیطان دی هغه ناست دی په حدیث شریف کې یو بل مثال ورکړی چې نیغه لار ده خدای پاک تتلون کې صراط مستقیمه خود لار یو طرف ته بل طرف ته پردې لګېدلې دي ها په هغه وخت کې خو څوک نه پوهېدو اوس دا د سینما پرده راله او د موبایل پرده راله پوه شوې نو یې پردې لګېدلې دي او ډېرې مزینې دي ښایسته دا ټولې د شیطان هغه دکانونه دي او هغه ځایونه دي او د ګمراهۍ هغه ترتیبونه دي نو د یو ځای نه به هم تا ته اواز کېږي چې دې خوا راشه او چې تو ته وګورې نو ډېر ښایسته دی او بل ځای نه بل ځای نه بل ځای نه نو د دې دونه لارو نه به پار کېږي ها په هر ځای کې شیطان ناست زما دشمنه نو بس د هغې طریقه دا ده لکه یو دعا دا ده که نه اللهم انی اعوذ بک منک خدای پاکه ستا نه تا سره پناه غواړم که نه د خدای پاک نه چې پناه غواړې د چا سره به غواړي هم د خدای پاک سره پوه شوې نو ما ته آواز وکړه چې خدای پاکه ستا په دربار ته درځم نو په لار کې کوڅه کې د سپی ناستی ستا نو دې رانه کورې که بس زه به یې درنه کورې کړم بس اسانه خبره ده بس بیا راځه نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دغه تعلیمات دي او بل چې خامخا یو دربار ته ځي نو د آدابو خیال خو به ساتې که نه څه به ساتې نو بسم الله الرحمن الرحیم کې د آداب او تعلیم دی پاک ساک باندې چرندام بکې او عقیده به صحیح ساتي او کنه نیت به پاک ساتي خیال دې بغض حسد کینه وغیرہ چې دې هر څه نه پاکي او انسان د نطفه نه پیدا دی د ګنده شیز نه کافرانو وایي چې موږ په دنیا کې مخیو او چې مړ شو نو آخرت به مخی نو په قرآن پاک کې په خدای پاک داس کړي ها
یو لوی پل کې ولر سر لرا تلولي خو موږ په نه پوهیږو کنه اسی مسلمانان یو په دې معنا چې قران نه نو دغه په نور په موږ پوهیږو نه چې دې کې خدای پاک سوی نو کلا تاسو دا خبره غلطه ده ان خلقناهم مما يعلمون دا ټول په دې پوهیږي چې دماغ د سن پیدا کړی فوش هغه کافران په دې دغه خلق باندې پوهیده چې دا خو را باندې ډېر سخت گزار وکړو بیا یې سونه ویل چې نورم شرمېږو بیا که سوای نورم سکیږو شرمېږو چې دا کافران پوهی دي چې مونږ د یو ګنده شي نه پیدا یو او پاکیږو په کلمه باندې کوم پورې چې پاک شوي نه یو نو مونږ دې نه یو قابل چې مطلب دا مونږ ته د عزت راکړې شي ها دا دنیا دا چې پیسې وغیره داسې دي نو دا خو د قبولیت علامه نه ده کافر لم خدای پاک ورکوي چاله هم ورکوي مسلمان نه کمل نه بد عمل هر چاله ورکوي نو دې چې پاکیږي نو په کلمه به پاکیږي الله به جنت ته ځي او کنه کلمه ونه ویلا نو ابد الاباد به دوزخ پور کې پروتي خدای بیا نه پاکیږي یو وري نشي پاکولې بیا ها ولي وتبارك اسمك او وتعالى جدك صرف د خدای پاک د نوم دا برکت دی نو یو داسې شی چې پته کې پاکی راولي رده صالح وګرځي چې جنت ته لاړ شي خدای پاک ته د ودرېدو قابل شي نو هغه صرف د خدای پاک نوم دی برکت والا ها نو کومه پورې ته ایمان نه وروړي د خدای پاک نوم نه یادستی نو د خدای پاک درته دتلو او جنت ته دتلو د سنه کې قابل کیږي نه په دې برکت والے نوم چې پاک نشو نه بدل آباد او کور کې پروتي خو بیا سنه کیږي نه پاکيږي ګوره حالانکه په دنیا کې مطلب دا دی او به یو شی پاکي او ور سکی اورې پاکي حدا د شي زونه چوره د اسخاش وا دا سي ور دی ونی سان بس شوا پاک شوا او شوي دا مطلب دا دی صافیا کې وغیرہ دا خو نجاست غلیظه ده خو ورته دی وروا چولا نو ته په روټه په خي غسي نورم یو شی پاکي خو د انسان د ګندګۍ نه پیدا دی دا برکت والے نوم یې قرار چې دی نه کړی او دغه شان پاتې شوی نو دوزخ کور باندې بیا سن کېږي نه پاتېږي ها نو بسم الله الرحمن الرحیم دغه خدای پاک موږ ته آداب او تعلیم راکړي یو کس په یو ځای کې په یو قافله کې یو ځای کې پاتې شي نو خلک ورپسې راغی چې دلته لکه بدروحونه دي یا بلاګانې دي په خوا به خلکو دیوان یادول کنه دا پښتو کچ کچ کتابونو د قصو چې پلانې دیوان دا چلو کو پوښ وکنه دیو چې داخله کې دیو ورپسې راغی دیو دلته دیو پاتې کیږي دلته مو پاتې کیږي او بهر خالویل ته پاتې شول تخوا کې وګوي نو یو کس داسې ایک طرف ته یا دو طرف ته تو خو چې غزای ته داسې ورته بسم الله وي ها مخکې لاړو نو سزناوري ولیدل ځنګلي نو د په د تیر گزار کړي هغه پیریانه دیوان بس یو لوی چغه والی هغه شی چې په ولګي د مرشه او دا شور شو چې رويني سه او دا چلو سره وکي دا چلو سره وکي دا چلو سره وکي لک سات پس دا आवाज د ووري د چیرې مخ ورلو خداغه نه غیر چا پیر ډیر لوی مضبوطه قله ده نشو ورتلې چې دا څنګه بلته خو چې څوک راغلي زموږ جام دی نه تللی نو بیا پکې یو وی چې دغه ځای ته څنګه راته زموږ دی علاقې ته نو د بسم الله وی نو راغی د ولې نه دنا غیر چا پیر یو مضبوط دیوال دی ښکاری نه خو مونږ ول خپل نشو ورتلې ها دا علماء کرام یو نقطه لیکل چې پیرغون خدای پاک په خپل کلی کې کور کې دنه ولې نه تبا کو نو د چې لا د خدای داوا نه وکړي نو د په خپل کور په دروازه بسم الله لیکلی زموږ ټول د کورونو مخې ته سړي کلی بسم الله زما کور ته نشته نو تاسو کور ته سکی او شي نو بسم الله لیکلی او ها نو کافر خو د خدای پاک د نوم مطلب دا دونه برکت چې هغه ال تنه تبا کو دا هغه ځای نه بار ترا واستیو خوشي ځای کې سکو تبا او برباد که نو بسم الله الرحمن الرحیم نو دا یو داسې کلمه ده چې مطلب په ټول نمونه سره تا خدای پاک یاد کو یا هغه علوم چې په تورات او زبور او قران کې نازل دي نو دا دغه تشریح نه کیږي بیا ها او که بزرګانو ته په اړه باندې القا شوی نو هغه اکثر بیان نه کیږي او ټول نه لوی بیان د خدای پاک دی ها دا غینا پس د پیغمبر علی السلام دی او دا غینا پس د علماء کرام او صالح کرام او اولیاء کرام دی نو چې د دین څنګه بیان کړي نو هغه شان د غینا علاوه مونږ نشو کولی
دې وجه نه مونږ وایو چې دا ځان نه په دین کې خبرې مه کوئ. پوه شوې که نه؟ اوس لکه د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک په باره کې راغلي یو لفظ، نو هلته علما کرامو اوږد بحث کړی چې د دې څه معنی ده، ولې د دې لفظ نسبت د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ته شوی او د چاړه داسې دی چې د پیغمبر علیه السلام دړه هغه ادراکو کېدونه طاقت په چا کې دی. نو چې د دې څه معنی ده، نو زه معنی کوم ته معنی کوي، نو به څه معنی دا چې بیا علما کرام او اولیاء کرام صوفیه کرام دې فن کم خلق دي، نه هغوی بیا خپل وس مطابق یو کوشش کړی چې د دا معنی ده او دا معنی ده. دا ولي چې دغه لفظ نسبت د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ته شوی او دا هغه دړه په شان دړه چرته نشته دی چې د هغې مطلب بیان کړي، نو خپل کوشش یې کړی. د دین چې څومره خبرې دي د آخرت سره تعلق. الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله پاک چې بے حد مهربان نهایت رحم کوونکی دی شروع کوم ها. نو دا د موس په اول رکعت کې دا بیا په هر رکعت کې په 2003 کې مونږ لږه ترجمه شروع کړې، بیا هم پرېښو دا چا دغه نه ورکو توجه، بیا هم دغه کوم هر حال اوس کله یو کس کله دوه کس یا درې څلورم داسې خو بس مونږ کوو هغه زموږ دغه دی ها. او حالانکه دا پاکستان دی او ریاست مدینه د مسلمانانو ملک دی، څه دی د مسلمانانو ملک دی، هر ټول ډېر بس اولیاء کرام یو. کوم سړی نه تپوس کوي زه ډېر ښه پوهېږم ښه یو ته ما وایي ګیره پرېږدوي زه به د اولیاو نه مخکې روان یم، دې داسې خلکو سره بس نو ما پکې دا وایي چې رب په دویم رکعت کې چې پاسه درېیم څلورم نو لکه بسم الله الرحمن الرحیم وایي. یاره مونږ ته خو د دې پته نه وه چې دام پکې لا بیا خلک وي، بس مونږ خو ودرېږو او څه وایو نو خپلو کې ځکه دا خبره کوو. حالانکه دا خبرې نه خو لکه وی 10 تک دینا ہے توڑنا نہیں ہے کنه یو سړی به شرمای نه خو خپلو کې ناس ځکه وایم. نو بسم الله الرحمن الرحیم د هر رکعت چې پاسې بیا بیا بداوي، حتی چې بعض علما کرامو دې ته واجب ویلي ها، خو فتوا په دې باندې را چې دا سنت تیسره مستحب ده، یعنی که پاتې شو نو موس په خرابېږي نه په سیده صح ولادیږي ها. او په هر حال کې وی وای نو د اختلاف نه بوزي په ټولو اقوال بسوشي عمل شي. بیا ورپسې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ته تعوذ وي، دې ته څه وي تعوذ. دا دینی اصطلاحګانې دي چې دونه په سړی دنن کې هو چې واخلي وړي کنه اسې نه چې بیا وروستو استادو نه کم نسل پیدا کیږي زمونږ نه بیا وی چې دا استاد پکې کما ټاپو ویل وي د سار په باندې دا کما ټاپو ویل ها. لکه پرون زدا سي وکلمانو منځ ولاړو نو زدا هغه یو کس ته داسې مخې ته تیر شوم نو هغه داسې په مانځه کې بد وکړه کنه. حالانکه دا مسله ده چې جمع کله ولاړی نو تر مقتدیانو مخې ته کتیر شي سړی نه ګناهګاریږي. اسی یو سړی ځان له ولاړی نه پل کوي سنت کوي سکوي نو مخې ته نه تیریږي، خو د جمع په موس کې د مقتدیانو مخې ته تیرېدی شي دغه ګناه نشته. البته د امام مخې ته به نه تیریږي ها. د دې ټولو لپاره ستره څوک ته امام ستره د مقتدیانو لپاره. نو کتر دوی مخې ته تیر شي نه ګناهګاریږي. بس دا داسې نو که پرس کا داسې ماحول کې زوس دا مسله بیان کوي د استاد خو ناشنا مسلې کوي. حالانکه دا خو ناشنا مسله نه ده، ناشنا خو تی لکه مسکه دومره عامه خبره ده لکه خامخا دا خبرې پکې راځي ته بشه د تیر شوي چې درې تاسو نه دی کړی چې دا مې ښه کړي یا بد کړي، بلکې ځان ته ګناهګار بخکاره شي او کې دي شي چې مسلې تاسو کوم نو خپه بشم لکه قبل سراته وي. خو به هر حال ځان پوهه کوي په دغه باندې. نو بسم الله الرحمن الرحیم د دې سنوم دی د دې تسمیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تعوذ بسم الله الرحمن الرحیم تسمیه او الحمدلله رب العالمین د دې تر 50 تو پورې نمونه دي. هاو دین علاوه علماء کرام سکړي او عام نوم الحمد شریف خلق وي او یاسو سوره فاتحه. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله چې نور د مانزه چې دا کوم الفاظ دي د ترجمه بیا ویل کوي د سنت کوي.